بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها المبتدأ والخبر وفي بعض النسخ ومنه يعني من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر، جمعهما في فصل واحد للتلازم الواقع بينهما على ما هو الأصل فيهما واشتراكهما في العامل المعنوي. برو گوری جی ملی سے منگ د مرفوع تعریف ذکر کړو او به منگ ویلو د مرفوع یا اتا اقسام دی اتا مرفوعات داله چې مبتدا قسم اول او ثانی یو کو او یا مرفوعات نه دي کچره مبتدا قسم اول او ثانی جدا جدا کو نه تر اوسه پوری د دو مرفوعات بیان شو، یو د فاعل او یو د مفعول ما لم يسمى فاعله نائب فاعل. نن ومنها سررات د دریو نور مرفوعات بیان کوي، د دریو مرفوعاتو داله چې مبتدا قسم ثانی ځان له جوړ کو او یا به هو یو د دو مرفوعات بیان کوي راته داله چې مبتدا قسم اول او ثانی په شریک یو کو، نو یو به مبتدا شي او یو به خبر شي. زمونږ په سبق کې په دې ټول منها یا منهو کې مجموعي طور موږ به د مبتدا د قسم اول تعریف کو ذهن کې کېنوي، یو جز مبتدا د قسم ثانی تعریف بکو، مبتدا او د خبر تعریف بکو، مثالونو وضاحتونه به ورسره کېږي. یو باستا شو چې په دې کې به د دې درې وړو مرفوعاتو تعریف کېږي. بیا به دویم باس کې موږ ته د خبرو د مبتدا او د خبر قواعد بیانېږي. نو تقریبا صاحب د کافي لس قاعدې ذکر کړي دي مبتدا او خبر دپاره. اجمالي طور یې درته زه وایم په هغې کې اوله قاعده دا ده چې اصل په مبتدا کې دا ده، دا به مقدمه وي، دا به انشاءالله وایو. دویمه قاعده دا ده چې اصل مبتدا کې دا ده، دا به معرفه کله چې نکره وي د هغې صورتونه به راته بیان کړي. او درېیمه قاعده دا ده چې په څلورو ځایونو کې خبر کله کله جمله واقع کېږي، خبر کله کله جمله واقع کېږي. درېیمه قاعده. څلورمه خبر کله کله ظرف هم واقع کېږي، نو به فعل پورې جملې پورې به متعلق څلور قاعدې. پنځمه قاعده څلور ځایونو کې به تقدیم د مبتدا او په څلور ځایونو کې به تقدیم د خبر د وجوبي. پنځه قاعدې. شپږم قاعده کې ورته وایي کله کله خبر متعدد هم راځي، د یو مبتدا دپاره ګڼ اخبار راتلی شي. څوش اومه قاعده کې ورته وایي کله کله په خبر باندې فا راوړل هم جایز دي، د دې به راته خپل صورتونه بیان کړي. اتمه قاعده کې به وایي بعضې صورتونو کې فا راوړل بلکل منع دي، د هغې بیان به راته وکړي. نهمه قاعده کې به وایي کله کله حذف د مبتدا او د خبر جایزي. او لسمه اخیره قاعده کې به وایي څه محلونه دي، څه صورتونه دي، په هغې کې حذف د خبر چې د وجوبي دی، جوازي نه وجوبي. نو په دې منها کې یو د دغه دریو مرفوعاتو تعریف او بیا ورسره د هغو دپاره لس قواعد به ذکر شي. تلک عشرة کامله. راځئ اول ومنها ویل پکار دی که منهو پکار دی، د دې بیان راته کوي. نو نسخې دوه دي، یو کې منها ده او په بعضې نسخو کې منهو دی. دواړه صحیح دي که چېرې منها شي نو من جملة المرفوعات ته به راجي شي مرفوعات، او جمع شي د په حکم د مؤنث کې که نه نو منها ضمیر به ورته راجي شي. منهم صحیح ده بیا به ضمیر مرفوع ته راجي شي، لکه ومنه الفاعل هلته منهو او منهو به اولا ځکه چې ضمایرو کې به مطابقت راشي، هغه مفرد و دا به مفرد وي. برحال دواړه صحیح دي. تاسو وګورئ نو وایي ومنها المبتدا والخبر، ومنها بعضې د جمله مرفوعاتونه مبتدا او خبر دي. وفي بعض النسخ، په بعضې نسخو کې ومنهو راغلی دی. وی دواړه صحیح دي که منها شي
نو داسې بشي یعنی من جملة المرفوعات مرفوعات ته براجي شي او که منه شي نو من جملة المرفوع المبتدا هو الخبر ولی صاحب ورپسې د اعتراض نه جواب کوي اعتراض دا دی چې لکه فاعل دې څنګه ځان له ذکر کو دغه شان بدی مبتدا ځان له ذکر کړی وي خبر بدی ځان له ذکر کړی وي دا خو دواړه یو کړي دي کنه یو منه سره ذکر کوي یا منها سره په سوال باندې پوه شولې دو وجې دي دو وجې داسې به ووایو دو جواب بلکې یو جواب یې دی هو وجې دو دي جواب دا دی چې مبتدا او خبر په منځ کې تلازم دی کوم ځای کې مبتدا یلته خبري کوم ځای کې خبر یلته مبتدای نو ځکه دواړه یو ذکر کړی یو منه سره او دویمه وجه دا دی چې دواړه په دې کې مشترک دي چې د دواړو عامل معنوي دی نو په دې اعتبار سره هم دواړه یو شو نو ځکه یو منه یا منها کې ذکر کړه پوه شولې دوه وجې بیانوي جمعهما دواړه ماتن جمع کړه فی فصل واحد په یو منها سره وجه دوا للتلازم الواقع بینهما یو دا دی چې تلازم دی هغه تلازم چې واقع دی دواړو ترمنځ علامه هو الاصل او دا اصل لگا دواړو ترمنځ تلازم دی کوم ځای کې مبتدا یلته خبري کوم ځای کې خبر یلته مبتدا وي علامه هو الاصل لفظ سره صاحب د علامه جامی رحم الله دې اعتراض جواب کوي اعتراض دار چې به دروخ مبتدا بوي خبر بنوي لك اقائم الزيداني مبتدا قسم ثاني چی نو اقائم الزيداني دلته اقائم الزيداني دسی وای اقائم مبتدا قسم ثاني دا الزيداني ور فاعل لنه مبتدا شته او خبر نشته څنګه لازم پکراله پوه نه شولې به یاد سي اعتراض او کذب دروخه مبتدا به خبر به نوي خبر به حذف وي رست برای شراله ته خو د دوړو منځ کې تلازم د چوي بلم وي نو علامه جمی فرمای قید ولګول علامه ما هو الاصل به زد اصل خبره کوما اصل دا چې کوم ځکه مبتدا یل تری خبري پادشاه مبتدا قسم ثاني دا اصل نه ده او دغه شان کله چې خبر حذف وي یا خبر وي مبتدا حذف وي دا مسل نه ده موږ د اصل خبري کو اصل دا چې دواړه ذکرې وته ګوره علامه هو الاصل بنا پاغه باندې چې کوم مسل فيهما پر دواړو کې یو وجه د اشفل دویما او اشتراکی ما فی العامل المعنوی او دا دواړه مشترک دي په عامل معنوي کې رشکل عامل د دواړو یو قسم دی نو ګویا د دواړو یو قسم شو ځکه یو منها منه کې ذکر کړه الګ پوهیږي کنه فل مبتدا او مسمولی سے د دې ضرورت مبتدا تعریف کوي د مبتدا په تعریف کې درې اجزا دي هغه اسم تویل کیږي یو جز برابر ګورئ چې د عوامل لفظیو نه خالی وي دو جزا او مسند الیه وي درې جزا اول جز هغه اسم تویل کیږي یو جز چې د عوامل لفظیو نه خالی وي دو جزا او مسند الیه وي درې جزا ټول یې وایي اول جز سره دویم جز او دریم جز مسند الیه یاد نشو نو مبتدا تعریف د سبب خلق د بوس کې جامع و مبتدا تعریف در درځي کنه درځي نه دا ورته به درې ازادي وکي وای ورسېدلې بي راکو شي وتا فالمبتدا هو الاسم مبتدا چې اول جز هو الاسم دا غي اسم تویل کیږي الکه اعتراض زبد روخه مبتدا به یو اسم بني فعل به لك انت صوموا خير لكم دلته انت صوموا مبتدا ده خير لكم ور خبر ده سره د دینه مبتدا اسم نه ده فعل له تصومو جواب کوي علامه جامی دا اسم توب کا حقیقتا او لفظا وی لك زید او یا حکما او تقدیرا وی لك ان تصومو دا تقدیرا اسم ده کنه تاویلا اسم ده کنه ځکه ان مصدری چې په فعل داخل شي په تاویل د مصدر سره ګرځي کنه او مصدر اسم وی لفظا او تقدیرا دا قید ولی لګي لفظا او تقدیرا ليتناول د لپاره چې تعریف د مبتدا یو مبتدا شامل شي نحو ان په مثل د دې ترکیب ته چې ان تصوموا خير لكم یعنی هر غزه کې چې د مبتدا فعل وي ون په داخل وي
چې هغې ته شامل شي تقدیرا مبتدا د اسم دی. خج اول جز هو الاسم، هغه اسم ته ویل کېږي. دویم جز المجرد عن العوامل اللفظیه، چې د عوامل لفظیه نه به خالی وي، عوامل لفظیه به پکې نه راغلي. دلته اعتراض کېږي چې عامل جمع ده، نو معنا دا ده چې ډېر عوامل لفظیه به نه راغلي. عامل لفظیه بعضې به پکې وي، تاسو پوه نه شولې، خالی به وي د ګڼو عاملو لفظیه، عاملانو نه به خالی وي، ګڼو عاملانو نه. معلومیږي چې یو یا دو عاملان پکې و، نه بیا به مبتدایي، حالانکې داسې نه ده. یو عامل چې رالی بیا مبتدا نه ده. نو د دې به جواب څه؟ جواب یې دا دی، مولوي صاحب من قاعده ویلې کله چې په جمع باندې الف لام ور داخل شي، نو بیا ولا جمعیت باطلوي، بیا خو پکې افرادو ته ماهیت ته اشاره وي. چا ته الف لام جنسي، ماهیت ته پکې اشاره وي. دلته الف لام جنسي داخل دی چې خالی وي د جنس عامل لفظیه نه، او دا معنی بشي د جنس عامل لفظیه نه خالی وي. علامه جمی فرمای الذي لم يوجد فيه عامل لفظي، یعنی هغه اسم چې باغی کې عامل لفظي نه موجود اصلا بالکل. دلته اعتراض نه جواب کوي. المجرد ترجمه وکړه لم يوجد سره، ولی توجه جی وای ځکه مجرد معنا دا ده چې عامل وو او بیت خالی شوی دی، حالانکه مبتدا کې د سره نه عامل نه، او عبارت د معلومیږي چې عامل وو بیت لري کړی دی. په سوال پوه شولې؟ نو جواب کوي علامه جامی چې مجرد په معنا د لم یوجد سره دی، چې سره کې موجود نه. الذي لم يوجد فيه، چې موجود شوی نه باغی کې عامل لفظي. ګور عواملو معنی په عامل سره وکړه، دا دغه بل اعتراض نه جواب دی چې بین افلام جنسي دی، چې جنس عامل لفظي پکې نه موجود. او به وی اصلا بالکل پکې نه موجود. اصلا کې اشاره کوي چې لکه دلته سلب د کلی دی. ښه، سلب د کلی معنا سالبه کلیه ده، یو هر فرد ته سلب داخل دی، یو فرد د عوامل لفظي او نم پکې نه وي ورسېدلی، او رفع د ایجابي کلی نه ده چې غیر باره موجبه جزیه هم کار ورکوي، سالبه جزیه چې لکه ټول عوامل لفظیه به نه وي، مطلب بعضې به وي. اعتراض هم کړی و که نه؟ نو علامه وویل چې الذي لم يوجد فيه عامل لفظي اصلا بالکل پکې نه وي، یعنې سلب کلي د مخکې راځي. دغه خبر باندې که نه وي پوه شوي، بس خپې وله اوبو ته کوي. واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي. توجه جي، اوس سوال دا دی چې المجرد عن العوامل اللفظیه دا قید اتفاقی دی که احترازی دی؟ د چا نه احتراز کې علامه جامی فرمایي دا غیر احترازی دی. په دې سره د حروف مشبه بالفعل او اسم چې دی د هغې نه احتراز کوي، لکه ان او ان زیدا قائم. زیدا مبتدا نه ده ځکه دې کې عامل لفظیه ان نشته. یا کان زید قائما، دلته کان د پاره زید اسم دی، نو دا زید کان زید قائما. زید مبتدا نه ده ځکه د عامل لفظیه نه خالی نه دی، ځکه کان پکې عامل دی. نو دا قید کم یو قید شو؟ احترازی شو، اتفاقی نه دی. المجرد یادو مګوره یو تا واحترز به ماتن د کافی، مصنف د کافی چې دی احتراز کوي په دې قید سره عن الاسم الذي دا غي سمنا فيه عامل لفظي، چې باغی کامل لفظي وي، كاسمي ان وكأن وكان، كاسمي ان وكان، لك اسمنا روالد ان مراد طول حروف مشبه بالفعل، او كان مراد طول افعال ناقصه دي. پوه شولې پی؟ او كاسمي ان وكأن شنو معنی بدای شي، لکه د ان حروف مشبه بالفعل یا كأن حروف مشبه بالفعل، دغه شان نور کوم عامل لفظي دي پس ورځه افعال ناقصه پورې. تاسو پوه شولې؟ وكأنه اراد بالعامل اللفظي ما يكون مؤثرا. برو ګوري جی به اعتراض زبر دروخه مبتدا بوي، عامل لفظي به پکې هم وي، لکه بحسبك درهم. بحسبك مبتدا ده، توجه جی، درهم ورله خبر ده، او بحسبك کې هو عامل لفظي شته کنه با ګوره جریم ور کړي بحسب ته خو عوامل لفظي عامل لفظي نه به خالی ده، خو نه ده خالی. جواب دا دی مولوی صاحب عامل نه مراد هغه عامل له
چې کامل تور باندې عاملی کامل تور دا لفظ کې مسر کوي معنی کېم کړی هغه عامل مراد دی او بحسبک کې دا با چې دا زائد ده لفظ کې خو عمل کړي جری ور کړي بحسب معنی کې عمل نشته لري نو موږ هغه عامل مراد دی چې لفظ او معنی دوړو کې عمل کړي ګورو تا وکأنه گویا چې ماتن چې اراده کړي د بالعامل اللفظي سره ما هغه عامل يكون مؤثرا چې هغه مؤثر وي په المعنى په معنی کې مؤثر وي معنی کې دلته صرف لفظ کړي دا قید ولی لګیلی الله یخرج د دې لپاره چې وزي د تعریف د مبتدا نه مثلو بحسب قدر هم توزي دا دلته په لفظ کې خو مؤثر دی معنی کې نه دی خځه مبتدا په تعریف کې دوه قید وشو هغه اسم تویل کېږي یو جز چې خالی وي د عوامل لفظیه ونه دو جزء مسندن الیه دریم جز دا دی مسند الیه به هم وي تاسو پوه شولئ د حال کې چې مسند الیه وي خجی په دې فقیره کې احترازی دی وای دا مې احترازی دی په دې سره څوک بار کې په دې سره خبر بار کو خبر ځکه خبر چې موي کله اسم وي ورسره عوامل لفظیه ونم خالی وي خو هغه مسند الیه نه هغه مسند وي ورسره مبتدا قسم ثانیم بار کو زغی کوم د اولنی دواړه قیدی خودم مراد چې هغه هم مسند وي او موږ څوک یادو مسند الیه به وي تاسو پوه شولئ زر خو نه ملګي واحترز به ماتن اعتراض کوي بدغه قید سره الخبري د خبرنا وثانی قسمي المبتدا او دویم په دوه قسمونو د مبتدا کې الخارج عن هذا القسم کوم چې خارج دی د مبتدا د قسم اولنا څنګه خارج دي دا دواړه څنګه تاسو پوه شولئ اوس دا دواړه څنګه خارج شو ولی بار شو فإنه ما ذکر دواړه چې لا يكونان الا مسندين دا دواړه نه مگر مسند وي پوه شولئ په تر دې د پورې په بحث اول کې یو تعریف وشو د مبتدا اوس راته جی د مبتدا قسم ثانی تعریف وکړه نو هغه تعریف ته وکړي دی هغه صفت ته ویل کېږي یو جز ټول وایي مبتدا قسم ثانی هغه صفتی صيغه ته ویل کېږي یو جز دویم چې واقع وي پس د حرف نفي او یا د استفهام نه دا دویم جز شو چې واقع وي پس د حرف نفي یا د استفهام نه دو جزء او دریم جز رافعه للظاهر اسم ظاهر د بیا رفع ور کړي ټول څو اجزا شو ور بس په دریو خبره راغونډي کی ښا هغه صفتی صيغه د ویلې کیږي چې پس د حرف نفي یا استفهام نه واقع وي او اسم ظاهر د رفع ور کړي پوه نه شولې به تاسو ګورئ متن او صفتو یا هغه صفت ته ویل کیږي مبتدا قسم ثانی یادای الواقعه بعد حرف نفي او الف الاستفهام چې واقع بس د حرف نفي نه یا د الف استفهام نه رافعه للظاهر د سیال کې چې اسم ظاهر طرف ور کړی پوه شولې به اوس نور راځي خبر اسانه ده او صفتو سواء كانت مشتقه كضارب ومضروب وحسن دلته به اعتراض نه جواب کوي تاسو لږ بر وګورئ الکه تا د مبتدا قسم ثانی د بار اول قید وګرځولو صفتی صيغه بوي معترض وایي زه درخیمه مبتدا قسم ثانی بوي صفتی صيغه بنوي لکه قریشی دا هو اسم منصوب دی دې سره څه کې نو علامه ورته جواب کوي بھائی صفتی بوي د عامه ده کاغه صفتی صيغه که مشتق وي لکه ضارب او مضروب او حسن او یا جاری مجرای مشتق وي جاری مجرای د مشتقی صيغه وي جاری مجرای د مشتقی صيغه څوک وي هغه اسم منصوب وي کنه موږ بل روز ویلو که تاسو ذهن کې چې اسم منصوب په حکم د مشتقی صيغه کې دا ویلو کا ځکه وته موصوف رويستلو که خلمي البصريون کې چې نحات رئیستلو الته ویلو کنه نو منصوب اسم منصوب صيغه په حکم د اسم مشتقی نو هغه تم شامل شو نو څه وایي سواء برابر خبره ده كانت مشتقه کدغه صفت مشتقی صيغه وي
لکه ضارب کضارب و مضروب و حسن او جاریتا یا دغه صفت چې دا جری په ځای د صفت صيغه باندې مشتقي صيغه باندې په ځای د مشتقي صيغه جاری وي لکه قریشیون. دا خو یو قید شو. دویم قید سره الواقع بعد حرف النفي او الف الاستفهامي چې واقع به وي دغه صفت صيغه پس د حرف نفي نه. حرف نفي خو موږ نه پیژنو، بیان د حرف نفي کې لکه ما او لا. ځکه دلته اسم فاعل عمل کې اسم فاعل چې عمل کوي تکیه به وهلي، تاسو ته پته ده خبره لراشي ان شاء الله. تکیه به وهلي ښه یا حرف نفي حرف استفهام تا کما ولا او الف الاستفهامي یا بواقع بس د الف استفهام نه ونحوه. هدي اعتراض جواب کوي لکه زبدروخه ما صفتی صيغه بوي او پس د الف استفهام نه بني واقع او رفع به اسم ظاهر ته ورکړي مبتدا قسم ثاني به عقید به پکې نه وي لکه هل قائم الزيدان. هل ګوره هل قائم صفتی صيغه ده پس د الف استفهام نه ده واقع. هل نه بس واقع ده سره د دینه زیدان طرفم ورکړی ده مبتدا قسم ثانی ده حالانکه پس د الف استفهام نه ده. سوال پوه شولې نو علامه جواب کوي صرف الف استفهام نه ده مراد. څوک چې استفهام د بار راځي ټول مراد دي. کاغه حل وی کار څوک ګوره که حل شو ما شو من شو متى او اين وغيره شو پوه شولې به مخکې راځي. وان سبوه جواز الابتداء بها توجه جبر وګورئ. معترض اعتراض کوي وایي زه به دروخه ما مبتدا قسم ثانی کې باول قید موجود وي چې صفتی صيغه به وي. دریم قید به موجود وي اسم ظاهر ته به رفع ورکړي. خو دویم قید چې پس د حرف نفي یا د حرف استفهام نه دا بني موجود به هم مبتدا قسم ثانی او زینم امام سبوی ورته مبتدا قسم ثانی وي. نو دا دویم قید د حسین شو کنه د دې دویم قید نه غیرم کار وشو. سوال پوه شولې جواب دار به ته چې کوم مثال راخې امام سبوی ورته جایز وي هغه سره سره امام سبوی وي دا قبیح هم دی قبیح خنم دی وي او موږ څوک یادو چې صحیح وي هغه کې به دا دویم قید خامخای چې بس د حرف نفي یا بس د حرف استفهام نه وي. پوه شولې او پاتې شو امام سبوی خبره نو هغه ورته جایز وي سره د قباحت. منګه بغیر د قباحت جایز ګڼو جایز وي واغه. پوه شولې به خبر بل اعتراض دی امام اخفش دی زه یو مثال دروخه مر روان دی هغه وت سره د بغیر د قبح نه سره د حسن ورته جایز وي. صفتی صيغه به وي اسم ظاهر ته به رفع ورکړي د دوه قید به پکې او پس د حرف نفي یا د حرف استفهام نه دا قید به پکې نه به ورته مبتدا قسم ثانی وي او بغیر د قبح نه ورته صحیح وي. وسکه وای ته ماته موږ ته جواب کې وایو به دې سکارو کدا غي مثال لا تر واخایا وای زه درته درخېما نو موږ ورته وایو کله دې مثال راو خدلو به منګورو ها چې اندونه د چاکو د ټینګې ده کنه ده. تاسو ګورئ لکشن وان سبوی د امام سبوی نه نقل ده جواز د ابتداء بها په صفتی صيغه چې دا مبتدا جوړ شي من غیر استفهام و نفي بغیر د دې نشه د تکیه وهلي حرف استفهام او یا حرف نفي تا خو ما قبح امام سبوی جایز غني خو سره ده بس دغه جواب شوبای منګه بغیر د قبح نه سیادو و مخکې راځه والاخفش او د امام اخفش نه نقل يرى اخفش يرى ذلك حسنا اخو بغیر د ما او د حرف استفهام بغیر د حرف نفي او استفهام نه حسن هم غني هغه کې اوس جواب کې هلته غوډان خلاص کو چې قبیح غني دا خو حسن هم غني کنه لکه راشه وعليه قول الشاعر او حمل لید امام اخفش په قول باندې شاعر دا قولم شعر فخير نحن عند الناس منكم فخير صفت صيغه نحن دا اسم دا ضمیر منفصل ده په حکم د اسم ظاهر کې د سوره لرازی کا نحنو نو خیرون زمنګ مقصد دلته لري صفتی صيغه ده او رفع ورکړی ده نحنو تزکه دا فاعل له رفع او ورکړی ده
نو مبتدا قسم ثانی جوړه شوی د حالن کې د خیرون نه مخکې نه حرف نفی شته او نه حرف استفهام شته او دا حسنم دی دې سره څه کې پوه شولې به موږ ورته جواب کوو به دا وزن شعري په وجه داسې شوی دا کني دلته حرف نفی یا استفهام به خو شعر خرابېدلو پوه شوی به او دویم جواب دا کوو بلکې اول جواب دا دی چې دا شعر چا ویلی دا فصیح سړی نه دی او د شعر چې په دلیل کې پیش کې دا هغه چا به پیش کې چې فصیح بلیغ سړی دا غیر فصیح غیر بلیغ دی پرېږده ده او دویم جواب داسې وکړه که موږ تسلیم کو چې بلیغ فصیح سړی دی نو موږ وایي دلته وزن شعري په وجه داسې شوي دي او وقت ضرورت شعري په وجه خو ډېر کارونه جایز کېږي غیر منصرف ته کسره او تنوین ورکولی شي پوهېږئ پې ورایو ده فخیر نحن عند الناس منکم وی فخیرون چې دی مبتدا قسم ثانی ده ونحن چې دی فاعله فاعل دی ورله پوه شولې پې دا خو صحیح دی بر وګورئ بعضې خلکو په دې شعر کې داسې طریقه اختیار کړې ده چې مبتدا قسم اول مبتدا قسم ثانی نه ایستلې ده نو اعتراض ختم شوی دی هغو څه وایي مړه وایي داسې ده چې دا خیرون دا خبر دی خبر مقدم دی او نحنو لمبتدا قسم اول مؤخره ده خیرون خبر مقدم نحنو مبتدا قسم اول مؤخره نو موږ پوه شولې پې مبتدا قسم ثاني قصه ختمه شوله اعتراض رانلی رسئ پې علامه جامع ورته وایي بهي دغه شان کار ټیک نه دی مه کوه چې اعتراض جوړ شي دا ستاسو خبره غلطه ده که ته خیرون خبر مقدم کې نو دا اسم تبذیل صیغه ده او اسم تبذیل په عمل کولو کې کمزوري دا عمل اله کوي چې څوک ورسره متصلي که چېرې دا اسم تبذیل او د دې د معمول په منځ کې بل څوک رالی اجنبي دا به عمل نشي کولی عمل یې کمزوری ده وړه لته د لنډې والی شي لرې نشي والی دیسي تمانچه ده کمزوري که نه لرې لنډ وار کوي لرې نه کوي او که ته خیرون مبتدا خبر مقدم کې نه دا به اسم تبذیل صیغه عامل بشي او ورپسې منکم را روان دی منکم شته که نشته نه به منکم به معمول شي او د خیرون د اسم تبذیل او منکم د معمول ترمنځ به نحنو عند الناس راشي دا خو د ضعیف عامل او داغه د معمول ترمنځ اجنبي رالی دا خو عمل خراب شو نو که ستا ومنو چې نحنو خیرون دی خبر مقدم شي او نحنو دی مبتدا مؤخر شي نه به دغه نقصان لازمیږي چې اسم تبذیل به د اسم تبذیل عمل به خراب شي او که امام اخفش څنګه یک شانی کو لکه موږ چې څنګه وایو چې خیرون اسم تبذیل صيغه ده دا مبتدا قسم ثانی د صفتی صيغه ده او نحنو ورله فاعل دی مبتدا نه ده څه دی ورله بس مبتدا قسم ثانی د ټیک شولا کته به اعتراض وکي چې وسم منکم معمول جوړه نه د اسم تبذیل او د منکم منس کې نحنو به امر لکنه وسکه هغه جواب دی نحنو خو فاعل دی د خیر د پاره او فاعل دا شي لکه جز نه دا داسې ګڼل شي لکه سره منځ کې څوک راغلی نه دي پوه نه شولې پې او که نحنو د مبتدا کړله بیا لانجه جوړېدله ګورئ یو ته ولو جعله که چېرې وګرځولی شي خیرون څه وګرځولی شي خبر وګرځولی شي عن نحنو نه نو بیا لفصل بین اسم تبذیلی بیا خو به فاصله راشي د اسم تبذیل و معمول یو د هغې د معمول ترمنځه معمول یې څوک دی الذي هو من هغه منکم دی که نه په چا سره به راشي فاصله باجنبیین سره وهو غیر جایز او اسم تبذیل کې د دا او د معمول ترمنځ فاصله راوستل دا جایز نه ده لضعف عمل ځکه عمل یې کمزوری دی دا مرتب کې عمل کې غیر مرتب کې نشي بخلاف اعتراض نو اوس هم نحنو منځ کې راغلی که نه چې دا فاعل کې وایي جي بخلاف ما لو کان فاعلا بخلاف دغه صورت کې که چېرې دا فاعل وګرځېږي دا نحنو لکونه کالجز نو بیا ځکه صحیح ده چې نحنو به کالجز د خیرون شي نه فاصله منځ کې رانه بیا په منکم کې عمل کولی شي تاسو ونه رسېدلی وایي درېیم قید واوره رافعة للظاهري داسې حال کې چې دغه صفتي صیغه به اسم ظاهر طرف ورکوي درېیم قید شو که نه صفتي صیغه به وي مشتقي وي او که جاري مجرا یې مشتقي وي
واقع به وي فصل د حرف نفي او الف استفهام نه. دریم قید اسم ظاهر ته به رفع ورکوي. ویلې مو اسم ظاهر دلته تعمیم کوي، اسم ظاهر ته به رفع ورکوي یا هغه څوک چې د اسم ظاهر په معنا باندې لکه ضمیر منفصل دا د اسم ظاهر په معنا باندې څنګه یا درته وایم ښه. دا مسل کې موږ د اعتراض نه جواب کوو. تا ویلي مبتدا قسم ثاني تعریف کې درې اجزا دي، صفتی صيغه به وي او مخکې به ترېنه حرف نفي یا استفهام وي، اسم ظاهر ته به رفع ورکړي. زه به دروخم اسم ظاهر ته نه ضمیر ته به رفع ورکړي، بیا به هم صفتي صيغه وي لکه اراغب انت. اراغب صفتي صيغه ده پس د حرف استفهام نه ده او انت ضمیر دې دې ته رفع ورکړي ده. به هم د مبتدا قسم ثاني د پکار دار د مبتدا قسم ثاني نه وای جوړ شوی، نه وای جوړ شوی ځکه دی کې قید ثالث چې نشته دی. سوال باندې وای شولې جواب دار مولوی صاحب کاغه اسم ظاهر وي او که څوک د اسم ظاهر په قائم مقام وي کاغه وي دواړه صحیح دي. او ضمیر منفصل اراغب انت دا ضمیر منفصل دی، دا قائم مقام د چا دی؟ اسم ظاهر دی. نو دا صحیح ده. رفع ورکړي اسم ظاهر ته یا هغه شاته چې هغه جاري وي په ځای د اسم ظاهر باندې. او الضمیر المنفصل هغه ضمیر منفصل دی. هلکه دا قید دی ولې ولګولو وما یجري مجراه وایي ځکه لئلا یخرج دې لپاره چې ونوزي عنه د تعریف د مبتدا قسم ثاني نه. دا قول د الله تعالی اراغب انت عن الهتي یا ابراهیم. ځکه دلته اراغب صفتي صيغه ده پس حرف استفهام نه ده او رافعه للظاهر نه ده بلکې ضمیر ده. پوه شولې پی نو موږ ویلو دا ضمیر منفصل په حکم ده اسم ظاهر کې دی. ولی وایي جی څنګه چې اسم ظاهر مستقل په تلفظ کې چاته محتاج نه دغه شان ضمیر منفصل ده. وګوره انت دا مستقل په تلفظ کې چاته نه دی محتاج. ها ضمیر متصل چې هغه په تلفظ کې عامل ته محتاج وي. ضرب لکه ضربه کې هو بغیر د ضربنه او ضربتو کې تو بغیر د ضربنه نه ویل کېږي. تاسو پوه شولې. واحترز به النحو قائمان الزيداني کجی په دې سره د چانه احتراز کې کنه برافعه للظاهر و یو کنه کچري صفتی صيغه وي او پس حرف استفهام یا حرف نفي نوي او اسم ظاهر د رفع نه ورکړي هغه نه احتراز کوم هغه مبتدا قسم ثاني نه ده. مثال اشتا و یا لك اقائمان الزيداني. اقائمان الزيداني توجه جي دلته اقائمان صفتی صيغه ده پس د حرف استفهام نه ده اقائمانی او الزيداني طرف نه ده ورکړي. ولې نه ده ورکړي؟ به دې دلیل شته او کنه به موږ هدایت النحو کې وقاعده ویلې ده کله چې فاعل اسم ظاهر وي نو وحد الفعل ابدا فعل به همیشه لپاره څه وي؟ واحد وي. او دلته اقائمان الزيدان کچره زیدان فاعل کې نو په کاردار چې اقائمو وي اقائمان نه وي. دا اقائمان چې دې نو معلومیږي الزيداني فاعل نه دی بلکې دې کې ضمیر د زیدان تراجی دی غیر فاعل دی. نو ضمیر طرف ورکړل اسم ظاهر ته ورنکړل نو دا بار شو. پوه شولې. او ضمیر کې کوم ضمیر طرف ورکړل کوم چې ضمیر متصل لکه ورسېدلې دي. احتراز کوي بدی سره د مثل لدی ترکیب نه چې اقائمان الزيداني ولئن اقائمان چې دی رافع الضمیر رفع ضمیر رفع ورکون کې د ضمیر ته کم ضمیر چې کم عائد دی الى الزيدان ته ولو كان رافعا کچری دی رفع ورکړل وی لهذا دی الزيدان ته هذا الظاهر ته نو به لم يجوز تسنيته به خو تسنیه نه وجایز به خو بده سی ویلې چې اقائم الزيداني ځکه دا قاعده ده چې وحد الفعل ابدا. خلق مثالونه راته وایي کنه یار نو راشه مثل زید قائم دا د مترا قسم اول مثال له زید ته وګورئ سم دی مجرد د عوامل لفظیونه مسند الیهم دی درې وړ اجزا موجود شو کنه شو. مثال للقسم الاول من المبتدا دا د قسم اول د مبتدا مثال شو. او بل وما قائم الزيداني دا د مبتدا قسم ثاني مثال دی چې صفتی صيغه ده اسم ظاهر طرف ورکړی دا او پس حرف نفي ما نه راغلی ده. مثال لصفه الواقعه بعد حرف النفي
دا مثال دی دغه صفت چې واقعي پس د حرف نفي نه وأقائمون الزیدانی دا د چا مثال دی صفتي صيغه د اسم ظاهر طرف ورکړې پس د همزه استفهام نه راغلی مثال لصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام